محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت الله علیه فرمای وی کم خلق چې مدینه منورې ته راځي خپل الفاظ ورکوم په ایرپورټ باندې کوز شو مدینه منورې په ځمکه باندې اولنی خپګ دوي نو ما عزتمندو شیخ عبدالحق محدث دیلوی فرمای که هغوی خلکو څوک وي او که نه وي که څوک عربستان په ځمکه وي او که نه وي هغوی خلکو استقبال د پاره الله فرشتې ودرولي وي استقبال دے پارا اللہ فرشتے ودرولی وی او فرمائی اللہ پر رحمتونو توفو ورکولو سر فرشتے دا دوی استقبال کوي یعنی دے خلقو تا اللہ رحمت دا فرشتے پا توفہ کے ورکوي چتا باندے اللہ رحمت اکڑلو چتا مدینہ منورے تراغے اللہ محبوب خواہ تراغے اللہ حبیب خواہ تراغے دا تگ یو داسې نه وي ما عزت مندو دا هر چا یو خپل انداز وي څه خلک لاړ شي او راشي او خبر نه وي او څه خلک داسې وي چې هلته کوزیږي بیا هلته یو قدم اخلي عرب کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا عرب کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اے جانے والے شاعر فرمائی دلته خو د سری خودلو ځای دی د خوی خودلو ځای نه دی دا داسې ځمکه ده دا داسې قدر والا او داسې بابرکت ځمکه ده چې الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی که څوک په مدینه کې څوکیداری کوي او که نه کوي الله هر شپه مدینه منورې حفاظت دپاره هر ورځ مدینه منورې حفاظت دپاره په لارو کوڅو کې فرشتې ودرولي چې حفاظت کوي الله په دې کوڅو کې اللہ رب کریم نے مونږ ته بار بار ګرځېدلو توفیق کر نصیب کی دا ډېر خوند کوي خو چې سړی له علم سره او سره د عشق جام ډک الله محبوب خواته حاضر شي بیا ډېر زیات خوند کوي امام عبدالرحمن جامی صاحب د نحو یو غټ عالم تیر شوی دی او غټ شاعر داسې یو شاعر او داسې یو عالم تیر شوی دی چې د زوی راغه پلار ته وی ابا نن خو استاد په مدرسه کې راته وی چې ستا پلار هم یو غټ نحوي دی نحو یو علم دی ستا پلار ته ووایه که نه چې په دې باندې څه یو کتاب ولیکه نو امام عبدالرحمن جامی صاحب په هغه شپه یو کتاب ولیکلو داسې کتاب ولیکلو چې صرف دی په پیدو د هغې زمانې عالمان هم نه په پیدل دس یو کتاب ولیکلو چې استادانو ته زوی ورلو استادانو ورته چې مونږ خو په دې نه پوهیږو لږ دې نه آسان کی بیا یې په بلې شپې بل کتاب ولیکلو امام عبدالرحمن جامی صاحب چې بلې ولیکلو بیا هغه داسې کتاب چې صرف دی پې پوهېدو او عالمان پې پوهېدل د هغې زمانې طلبای کرام نه پې پوهېدل دومره خوش کتاب ولیکلو بیا یې پلار زوی ته راغی وی ابا استادان مې وایي چې لږ لږ نور هم آسان کا چې دا مدرسو هلکان هم پې پوهېږي نو بیا یې دریم ځل یو کتاب ولیکلو چې مونږ په څلورمه درجه کې وایو څلورمه او پنځمه درجه یې مونږ وایو د صاحب په یوه شپه کې لیکلی دی او مونږ 2 کالونو کې وایو او ختم یې نه کړو داسې کتاب یې لیکلی دی د یوه شپه کې لیکلی دی جامع شریف د نحو یو غټ کتاب دی بلکې طلبا خپل منځ کې وایي وایي ووایه جامع چې درنه وباسي جامع دا داسې کتاب دی